قاري صاحب په څه وجه باندې قتل شوی اصل حقیقت د قاتل د پلار نه واورئ ښه دا را سره لازمي واورئ دا ویډیو خیر دی مشره بس ما د زړه نه یو بیمار یم بس دی بس رړه پځای که رړه پځای که مشره ته رړه پځای که ته رړه پځای که به دا راشي دا را چا خوښه نه ښه نه پکې ستاسو څه ګناه شته دی خپل بچي نه ورته ما کم نه دي کتلې څلور کاله زما سره د کاپړو وینځلو کور والا ته ما به خفه کېو د قاري صاحب نه خفه کېد د ده به دونه خیال ساتي په دغه ورځ باندې کوم نصیبي دا وه چې د ده سره به نور کاله د قاري صاحب سره زموږ په دیره کې 4-5 کسانو په دغه ورځ باندې زما بچې او دغه قاري صاحب چې کوم دی نو یو خدای او دغه 2 کسانو دا خو بیا وروستو واقعیت داسې وشو چې قاري صاحب خوږ شوی و لکه ما په خپل سترګو باندې ولیدو چې اینو باندې دا جامین څخه په تیزې لګېدلی او ما چاړه په خپله لیدلې نه ده اورې جي هغه په خپله هغه څه غلطي نشته لکه ماشوم په چا غلطي ووی قاري صاحب وي زما قاري صاحب وایي د ده څه غلطي نشته د ده غلطي نشته وي ما معاف کړی دی دا تاسو ته ووی زما د زوی ریکارډینګ کړی دی که نه جي ښه او جي او ریکارډینګ کې وي او زما طرف نه وي دعوه ما په تاسو باندې نشته ما بخښلي یې لکه ښه او جي او داسې مه اورېده چې یو ماشوم یې والې دی نو دې وجې نه دا غلطه ده دا بالکل غلطه ده لکه څوک هم نه دی خبر دی نه نه، چې څه وجه شوي او د دې نه څوک نه دي خبر ښه ستاسو دغه زوی څه وایي زما زوی خو دا وایي چې یاره لکه مطلب دا دی چې څه دغه به شوي داسې څه واقعیت به شوي نو چې داسې لکه ما نه چاړه په خپله په بیټک کې وګرځېدم نه مې چاړه ولیدله نه مې دغه ولیده که نه جي خو د چاړه ګزار به ځکه چې دونه هینه دغه کېدله نو هسې نه ده تللی دروغ نه شو ویلی دی الله له به جواب ورکړو هسې مشره دا برته وایم غوره ظلم شوی ظلم شوی ډېر خفه وي د خپل بچي نه پې زیات خفه یم چې دغه استاد دی چې غواړي موږ ته دا دنیا هم خشته کوي هغه دنیا هم او بالکل جي څنګه موږ استاد ته دې حرکت ته جوړ شو چې داسې په چړو په بې دردۍ سره موږ استاد وجنو ظلم شوی